العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم تسلیما. عزتمندو کتونکو ناظرینو، نن زمونگا د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم د کلاس آغاز دے. د شروع نمخ کے دا کلاس چی مونگا لایو چلو نو پا دی که زمونگا مد نظر یوسو خبری دی. یو خبر پا که دا چی عام مسلمانانو تا چی اغل لستل او لکل ویل نشی کولے، اغا خلقو تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون ہر اڑخ او ہر پیلو پا مختصر وقت کی پا عام فہم انداز کی او پا سادو الفاظ کی دا نبی علیہ السلام سیرت و تبیان. دویما خبر ادا دا چی زمونگ دا درس با روزانہ ہم دا 8:30 نا تر دا 8:45 یا نہایت کڈیر شنو دا 8:50 پوری دے. مختصر وقت یعنی 15 منٹ ٹیم زمونگ دے ہو کچرت سیواشی نو 20 منٹ بشی ہو 15 منٹ پا زمونگ کلاس. او درم خبر ادا دا چی دا درس با دا دا جامعہ احیاء العلوم 400 پیج نبا لایو نشر کی. نن چونکہ زمونگا پہلا ورز دا ابتدائی ورز دا نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پا اہمیت باندے او بیا وسر یو مختصر خبرہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان نبوت اب ننکو او داغی نو بیا زمونگا سلسلہ شروع کی. پا دنیا کی مونگا اتاسو تا او تمام عالم انسانیت تا چی اللہ و دا اللہ دا رسول پیغام را رسولے کی گی دا دی دا پار دو طریقی دی او دا طریقی دیر مستحکمی دی او دیر مضبوطی دی. یو دا اللہ رب العالمین پیغام رسول دی دا وحی پا ذریعی سرا انبیاء تا او دویم دا انبیاء پا ذریعی سرا تمام عالم انسانیت تا او تمام نو بنی آدم تا. چونکہ رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین دے، آخری پیغمبر دے او دا رسول اللہ علیہ السلام دا سیرت نزان خبرور دا دا ہر مسلمان دا پار ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دا دا تمام امت دا پارا و دا تمام عالم انسانی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی پا سورت آل عمران آیت نمبر 164 کے اللہ فرمائی چی دا اللہ دا طرف احسان دے. دارنگی پا سورہ احزاب کے اللہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت زمونگ دا پارا سنگ اسوہ حسنہ دے. دا نبی علیہ السلام ذات دا امت دا پارا سنگ اسوہ حسنہ دے. دا نبی علیہ السلام پا حیثیت باندی او پا جون باندی کچر نظر واچولے شی
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام انفرادي طور سره یو انسان نه دی بلکې دا یو اجتماعي تحریک دی. نبی صلی الله علیه وسلم یوازې انسان نه دی بلکې دا انسان ساز دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې د خپل تربیت په نتیجه کې کم انسانان جوړ کړي دي نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د باغ ګلونه دي. پای کې حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، تمام صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا د نبی صلی الله علیه وسلم د تربیت په بنیاد باندې جوړ شوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام انسان ساز و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نمونه والا د غور ثور پورې کعبه نواله تر د طائف د بازار پورې امهات المؤمنین داوی د حجرون او د کورونو نواله تر د میدان جنگ او د تمام زاویې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت او د رسول الله د ژوند په دې کې د تمام امت د پاره زمونږ د پاره پکې قابل تقلید نمونه ده. ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدرسې نه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د درس او د تربیت د مدرسې نه بیک وخت یو حاکم، یو امیر، یو وزیر، یو افسر، یو غلام، یو آقا، یو سپاهی، یو تجارتګر او تاجر، یو مزدور، یو جج، یو معلم، یو وکیل، یو لیډر، یو ادیب، یو عالم دا بیک وخت یو شانت درس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت ناغستی شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت داسې سیرت دی چې پای کې د پلار او د بچی د اهلیه او د بیبي د پاره او د گاونډي د پاره د خاندان د پاره یو شانتي حقوق تاته ملاوي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په تعلیم کې د حیثیتونو او د مراتب فرق نشته. ټول یو شان کلمه وای. کومه کلمه چې یو بادشاه وای هغه کلمه به یو عام مسلمان هم وای. د دې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نزان خبرول دا ضروری دي او خاص کر په دې معاشره کې چې دا د فتنو زمانه ده، دا د فساد دور دی، دا د فساد دور دی. په دې معاشره کې او په دې زمانه کې د فتنو په دې زمانه کې ایمان بچ کول دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې کیږي. د دې وجنا د الله رب العالمین د طرف نه احسان دی په موږ او تاسو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان عظیم شان پیغمبر او رسول موږ او تاسو ته الله را لېږلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان نه به موږ دا کلاس شروع کړو. خاندان نبوت صلی الله علیه وسلم او په دې موضوع کې بعد دا زمونږ نن درس نمبر 1 سلسله نمبر 1 په دې کې موږ مختصره موضوع بیانو. هغه خبره دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم نسب مورخین خو په مختلفو طریقو سره نقل کړی د درې څلورو طریقو سره. خو کومه چې عام ده عام فهم ده نو هغه دا ده چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نوم دی محمد، د پلار نوم دی عبد الله، د نیکه نوم دی عبد المطلب، د پلار نوم دی هاشم، د هاشم د پلار نوم دی عبد مناف او عبد مناف دا زوی د قصی دی، قصی زوی د کلاب دی، کلاب زوی د مره دی، مره زوی د کعب ابن لؤی دی او کعب ابن لؤی دا زوی د غالب ابن فهر دی. او دا فهر هغه سړی دی چې د ده لقب قریش دی. نو قریش ټول منسوب دي د قریشو دا سلسله دا د نبی صلی الله علیه وسلم د شجره نسب چې اخري کوم نیکه دی غالب ابن فهر دا قریش دې طرف ته منسوب دي. په دې وجه باندې دې ته قریش ویل کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې یو دی پای کې هاشم، یو دی پاغي کې هاشم، لکه څنګه چې مونږ ووی چې محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. د هاشم خپل نوم دی عمر او دا به ځکه بیانو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د نیکه پلار دی. نو کله چې موږ شجره نسب بیانو بس هم د دې نه به شروع کوو. هاشم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی او هر کله چې د بنو عبد مناف او د بنو عبد الدار نو بنو هاشم ته د حاجیانو خدمت حواله شو او په بنو هاشم کې دا خدمت هاشم ته حواله د هاشم ته حواله شو. بنو عبد مناف کې دا خدمت چې کوم دی دا هاشم ته حواله شو. دا د رفای عامه کارونه دا حاجیانو لوبه ورکول دا خدمت کول دا هاشم ته حواله شو. دا هاشم انتهایی معزز مالدارا او پوهه انسان او هاشم متبدی وجه باندې ویل کیږي چې دبا د حاجانو د پاره د خوراک تنظیم کو او دا روټي به په سالن او په شوروا کې ما تکللا او بیا به خلق لور کولا. نو د هاشم معنا دا ماتون کې توڑنے والا. فعمر الذي هشم الثريد لقومه د هاشم خپل نوم د عمر نو هغه سره د هشم الثريد لقومه چې سریری د خپل قوم د پاره مات کړل او بیا مخوي ويسنت اليه الرحلتان كلاهما رحلة الشتاء وسفر الأصياف. دا هاشم هغه سره دی چې د خپل قوم د پاره سالانه د دو تجارتي سفرو بنیاد یې خېده چې د جمی او د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په موسم کې با مکی والا خلک تل شام ته د تجارت د پاره دو سفرونه به په کال کې کول. د دې سفرونو آغاز او بنیاد دا هاشم دی. نو هاشم خپل نوم د عمر د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکونو کې یو نکه د هاشم. نو هاشمی چې وته ویل کېږي د دې نسبت کېږي د رسول الله علیه السلام نسبت دی هاشم. د زندګۍ یو واقعا دا ده چې هاشم په یو موقع کې د تجارت په غرض باندې شام ته روان شو او دې چې کله مدینه ته ورسېدو نو په مدینه کې د قبیله بنو نجار د یوې ښځې سلمہ بنت عمر سره رشتہ وکړه. سلمہ بنت عمر سره رشتہ وکړه او بیا یې واده وشو. نو د واده نه بعد لږ وخت هاشم الته کې قیام وکړو استوګنه یې وکړه او بیا د دې ځنا په سفر باندې روان شو شام ته. چې کوم وخت کې دی روانې دو شام ته تلو په دې دوران کې د په حالت حمل کې خپل اهلیه او خپل بیبي پرې. نو کله چې هاشم شام ته ورسېدو نو فلسطین ته د په فلسطین کې وفات شو. د غزې په ښار کې دفن دی. موجوده غزه چې کومه ده په دې کې دفن دی. دې چې کله لاړې د دې نه بعد د دې سلمان یو بچی پیدا شو یو ماشوم پیدا شو او دا ماشوم چې پیدا شو نو د دې په ویښتو کې سپینواله ویښتې سپینو. د دې وجه نه سلما د دې خپل بچی لپاره نوم کې خودو شیبا. نوم کې خودو شیبا. دا شیبا دا به وروسته مشهور دی په عبد المطلب باندې. شیبا نوم یې ول ځکه کې خودو چې په کوم وخت کې پیدا شو نو د سر په ویښتو کې سپینو مورې والا شیبا نوم کې خودو. دی به خپل ماما خېلې کې او د نکانې په دکور کې آباد اوسېدو. الترالو شو ډېر وخت پورې چاته پته نه وه بیا چې کله پته ولګېدا د هاشم رور د نوفل د شیبه ترته نو دی راغی او عبد المطلب د هغه ځای نه را روان. خو خبره دا ده چې کله عبد المطلب صاحب شیبا د خپل ماما د کور نه را روانو نو مور ور اجازه نه ورکوه. نو دا بیا یو بل سلسله ده
چې ان شاء الله د سبا نه به خیری دا سلسله وایو چې عبدالمطلب شیبا دا د خپل نیکه او د ماما د خاندان نه د پلار خاندان ته پلار کورتا او خپل کورتا ترونو څنګه راوستو او د دینه بعد عبدالمطلب ته کم حیثیت ملاو شو په مکه کې او په حرم کې او په کم حیثیت باندې د ژوندۍ تیر کړه نن به ان شاء الله په دې باندې اکتفا وکړو سبا نه به خیر دا سلسله دا جاری ساتو ان شاء الله زمونږ دا درس به روزانه وي ابتدایي تور باندې یو څو خبرې موږ نه عرض کړې ان شاء الله سبا نه به خیر دا مستقل زمونږ درس چلیږي څومره کتون کې چې دي څومره ناظرین چې دي چې نن نه فارغ شوي نو دا یو ډېره اهمه موقع ده او ان شاء الله موږ به دا کوشش کوو چې زمونږ دا سلسله دوه نیمې میاشتې داسې وچلیږي په مختصر وخت کې او په لږ وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا موږ مسلمانانو ته بیان کو ان شاء الله الله به موږ له مجر راکړي او زموږ تمام مسلمانان ورونه خويندې څومره چې کتون کې دي وی با د رسول الله علیه السلام د ژوند اړخ نه خبر شي الله رب العالمین موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله رب العالمین دا کوم سلسله چې شروع شو یا الله په خیر او عافیت سره تور سوا الله رب العالمین په دې کې چې موږ ته کوتاهی کیږي یا الله زموږ کوم تقصیرات کیږي الله موږ ته معاف کا الله تبارک و تعالی په دې کې اخلاص پیدا کا الله رب العالمین دا زموږ د اصلاح لپاره د تمام امت د اصلاح لپاره د جامع احیاء العلوم د طلباء د اصلاح لپاره بنیادی ذریعہ وګرځوا الله رب العالمین زموږ دا جواب دا د الله په خپل حمد باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود باندې هر وخت لمده ساته الله زموږ په حال رحم وکا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.